اوس دا څوک ویلی شي چې د الله په ټوله خدایي کې د پیغمبر نوم لویه مرتبه د چا شته؟ دا څوک ویلی شي؟ نو د خپل کلام رسولو د پاره به انتخاب چې دی هغه د پیغمبر وکړو، او بیا د پیغمبر د پویولو د پاره انتخاب چې دی الله د یو داسې ملائکی کړی دی چې هغه ملائکی ته جبرئیل علیہ السلام وایي. جبرئیل هغه ملائکه ده چې د خدای په ټوله خدایي کې څومره ملک مقربین چې دي د جبرئیل نه اوچت مقام پکې د چا نشته. نو د هغه پیغمبر په یولو د پاره به بیا الله انتخاب د جبرئیل علیہ السلام وکړ. هغه کلام الہی چې دی هغه به جبرئیل راوړو هغه متعلقه پیغمبر ته. نو جبرئیل به د مولا کړو د الله په مراد باندې پوی به کړو چې د الله د دې لفظ دا مطلب دی او ته به د قوم ته داسې وې. نو هغې نه پس ته به بیا پیغمبر چې دی قوم ته هغه مراد بیان. عزیزانو جبرئیل علیہ السلام دا د جنت د زمانه نه او د آدم علیہ السلام د زمانه نه د انسان سره د دې پیوستګي شوی او داسې پیوستګي ده چې د انسان اول نکاح چې ده اول نکاح دا هم جبرئیل علیہ السلام تړلې. مقام دومره اوچت بی بی حوا چې په جنت کې پیدا کړه او بیا اراده د دې وشوه چې د بی بی حوا او د آدم علیہ السلام نکاح وشي. نو د دې دواړو نکاح چې ده هغه هم جبرئیل علیہ السلام تړلې. او سوال د مہر د بی بی حوا مہر کې څه شی ورکې؟ نو دغه وخت کې آدم علیہ السلام سره وڅ چې د دې په مہر کې ورکړې یا الله ز مہر څه ورکم؟ الله ورته وی آدم ستا په اولاد کې به یو پیغمبر پیدا کیږي محمد نامه به وي. داغه په روح باندې لس کرته درود شریف وایا او هغه د دې بی بی حوا په مہر کې ورکړ. نو عزیزانو جبرئیل هغه فرشتہ ده چې د انسان اول تعلق د نکاح هم جبرئیل جوړ کړو او اخیری خاتمه هم د جبرئیل په جناب محمد رسول الله باندې وشو. اوس دا جبرئیل دومره عظیمه ملائکه ده چې د شپږ شلې وزرې دي. شپږ شلې بعض علما وایي شپږ سوه وزرې دي او یو وزر د جبرئیل داسې دی چې هغه خور کی نو دا ټوله دنیا پټای. اوس په دې وزرو د پاسه لیکلي څه دي؟ علما لیکي چې په دې ټولو وزرو دا لیکلي چې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نن هو قل هو مونږ ته د سخکاری نه نن دنیا وګوره د انسانانو نه غواړي انسانانو پسې ګرځي. نو الله پریخي چې ټیک ده چې ارکله تاسو د انسان نه غواړئ او زم پریخه ما نو زه وګورم چې دا انسان ستا حاجت رواشي یا دا انسان ستا ضرورت پوره کړي. نن تاسو وګورئ ټول ملک در په در او خاورې په سر
په انسانانو پسې ګرځي او د الله په مقابله کې حاجت روا چې دی هغه انسان ګڼي او بیا انسان له هغه الفاظ وایي هغه القاب ورکوي پناه په خدای دا وزیران مزیران چې چرته لاړ شي دوی له یو سپاسنامه جوړه کړي دا علاقې کونسلر صاحب یا چیئرمین صاحب یا ارګن بلا چی دا علاقې خان یا سپاسنامه په هغه سپاسنامه کې چې کوم الفاظ لیکلي هغه وزیر ته نو زه چې کله واورم یا وګورم نو زه سوچ کوم چې هغه کور دی وران شجاعته پکې اوسي دې د غلو ډیری نه تا څه شی جوړ کو تا خو ډیران دی عزت مآب دا زمکه د دې قابل نه و چې ستا قدمونه ورته راغله او دا قوم پتا فخر کوي دا قوم دست اوس هغه ناستي لکه پیشوګې اسې زمونږ د حکومت د خلکو د شکلونو ته وګورئ که نه ښایسته سړی هم پکې نشته ټول پیشوګي میشوګي دي او چا پوزې چیتي دي او د چا غوږونه کاږه دي او د خو چونکې وزیر دی او دولت دی ورسره پولیس دی غیر چاپیر دی نو مونږ ورته ټینګېدی نه شو نو خدای ځان ته سپارلي یې نور به خوارېږئ نور به ذلیل کېږئ نور به رسوا کېږئ تماشې به د ځان کوئ څه لتاړ یې او څه رسوا یې نن زمونږ ملک تاسو وګورئ قبرونو تم خلک سجدې لګي قبر ته په سجده پرېږدي تندی ورته ولګي دا تندی دی چې د الله نه سوا چا ته په ځمکه ولګولو په ټکي سړی کافر شي په ټکي دیو جنا دې خبرو کې به ډېر احتیاط کوئ سوچ وکوئ کله کله تاسو د چا لاسونه سپوئ دی او بزرگ سړی یا د نیک سړی نو لاس جوړ کې سپې نو لاس پیدا شي اوچت کې نو سپ دی دا څه ورته کیږي سر بنټ د سبحانه دا تقاضا نو ایاک نعبد خاص تعالی را عبادت کو اے الله د عبادت قابل بل څوک نشته او ایاک نستعين اے الله تعالی امداد غواړو تعالی سوا بل څوک د امداد قابل نشته بل څوک چې تاسو سره امداد الله چې د چا په زړه کې نه اچولي کته خیر غواړم تعالی یو روپۍ نشي درکولی چې د چاړه کې واچي چې روپۍ دلاور کا د الله درکړي بنده نه درکړي بنده خو چاله نو امداد با همیشه د الله نه غواړي سوا د الله نه بل څوک د امداد غوښتو قابل نشته چې الله در سره وي ټول کائنات در سره دي چې الله در سره نه وي هیڅ در سره نشته نو امداد با هر وخت د الله نه غواړي ادغلو عقیده به نه ساتي چې د شپې زیارت ته ورشي بابا غلې پسې زما خو غلاف او جنډه به درته راوړم که کامیاب شي چې د شپې غلا کې کامیاب شي سهار جنډه او غلاف را روان کړي په قبر یې وغواړي اوس دا بیل باس دی چې په قبرونو باندې
غلافونه غړولو جنډې او درولو وغیرہ وغیرہ چیرړې په پورې تړلو بعضې قبر چې وګوري دا ښځې ورغلي نو د دنیا چیرړې ور پورې تړي د دنیا چیرړې دا څه کیا خورې وای مراد دلته زمونږ پنځه پیران تیر شوي زیارتونه دي هغې له چې ورشي پاسونې د جاروګانو ډکې دا ښځې ورځي او جارو یو سیسی به ورلړی چې د چا جارون خطا نورې ښځې مبارکۍ ورکړي چې مبارک شه مراد دې پوره شو جارو دې ونخه خدای خبر چې دا ښځو زړه کې څه مراد دي ځکه چې زمونږ د وطن د ښځو مراد نه پوره کېږي اسمان ته ورسېدې خو لا همغسې مراد په زړه کې شته دی چې خپلو کې کینی وي خورې مونږ ته په پاکستان کې څه حق نه دی نور څه حق غواړئ مونږ نه هم اجراګان جوړ کړه دلګان امرانه جوړ کړه خنزیران امرانه جوړ کړه زه په کور کې ناست یم ته په روډونو باندې چکرې وهې مونږ نه نور څه وایو مونږ نه دې ښځو څه جوړ د مالدارو ښځې وګورئ مالدارو نه څه جوړ کړه او د غریبانو وګورئ غریبانو کور د میردین جماعت شه دوی ورته ډېډسن او سوزکې وکړي او دوپړی مار ورسره کړي داسې په بالا ماڼۍ تېروي او دوپړی ورته غږېږي او ښځې سرک ته هم ګوري او دغه کوي دغه نه د غریبانو زن طلاقو ښځې نو نور څه غواړئ ملک ټول اړی ګړی شو خو ښځو ته لا حق نه دی میلاو اوس پوه نه یم چې نور لا څه پاتې ویم چې چېرته پټه غوندې تپوس مې ترې وکړی دی ښځو نه خو ما سره یې لږي هم نه چې زما نوم اوري او د تورې بلا نوم اوري چې دې ته غلي غوندې ویم چې نور څه حق پاتې دی چې زه یې درته را پیدا کړم سړی خو به هغه و چې ښځې به نوم واورېدو یا د سړي هوا به یې ولیده په سوړو به ښځه پټېده اوس دا کټای په لاره روانه ته پتې په سوړو پټې داسې در باندې در سوري لاړه هغه حیا هغه پرده په ټانګه کې په بورکا کې به ښځې روانې ویم ټانګې نه به غیر چاپېر پردې تړلې سرمایه‌دارو موټرونه به موټر کې به پردې جوړې کړې وې چې په بورکا کې زما ښځه چرته څوک نه ګوري د معتبرو دا حالو د غریبانو دا حال هغه حیا او هغه شرم هغه اوس دغه تپاتې یو چې دا تاسو څه ګورئ لګئ او دا چې څه ګورئ دا زمونږ د اعمالو وجه ده که تاسو په دې ملک اقتدار د هغه چا راولئ چې د چا ښځه پرده کوي ښځه پرده کوي ته به وګورئ چې د هغه نه به بیا بې پردې ښځې څنګه وګرځي نن خو تاسو اقتدار د هغه چا په ملک راولئ چې د چا ښځه شاملات دي او لورې شاملات دي که نه ګرځي هغې پسې ګیرووال دلته یوې ګیري والا ما پسې بدلې مونځ تم راتلو خو هغه راسې مې بیا نه دی لیدلی ها مې لیدلی ښځې ډاکسن کې کېنولې پولینګ سټیشن ته یې بولې خو چې زه یې ولیدم داسې بوک شو په ډاکسن هغه راسې زما مخې ته نه دی راغلی دا 2 کاله 3 وشو ګیره یم وه دا ګیرو والا نو زما عزیزانو هر څه چې دي دا زمونږ د لاسه دا ملک بې حیا زمونږ د لاسه شو دا ملک بې غیرته زمونږ د لاسه دا مونږ شرمېدلی ملک زمونږ د لاسه څه چې دي زمونږ د لاسه دي اوس زمونږ د عملونو سزا مونږ ته ملاوي تاسو روزانه ګورئ د خان خو یو وخت چې ضرورتي کوسېلا بیٹک لا دی راشي او ضرورت پورا کیو بیا در نزي ٹھیک ده ته خو مغه منګه کې ګویا پس
سوره بکنی او خاورې به در باندې شیندلې کېږي او مغه منګه کوره کله به گاڑی کې کېلې ګرځي او کله به مالټې ګرځي او کله به چابړې لګولې او کله به دې صحیح صاحب پولیس بدی ونیس یو ګورنګي لازم مونږ رسوکم زګنا کوم اورس چې غړې دې ما خو لیدلې په غړا هغه پسې ګر نارز مداو چې په دې ملک نظام چرته خدای راولي دا هغه خلقو چې چا کې خپل حیا وي او د چا په کور کې حیا وي الله هسپتال تک ورشه کتانو لورشه کچرو لورشه الله سره نیولې قوم سر رسوا او ذلیل یې په دې درې ځای لیدلې هم دې خپل ذلت لو یا لارای بده روانه کړی صاحب پنځه شپې ته کسان به پکې ناست او تبا ډرایور ناست میا د ټریفک سپای درې نیمه چټا کوي لاس ده شو شپېلې وګي چې شپېلې وګي تا نړ بوټوس په چوک کې دوه درو راړه کاغذونه کاغذ بداسه داس تب سم فرعون متیاز ولا بچاته لارای نه ودره او چا دې ودره روبا سا کاغذونه حلدار سے خدای ده پخفور پرچرا باندې مو او دا خدای خاطر و دا فرعون بچیا تا سره خو چا خبره نه شو کولې دا دومره ګیدړ در نه ولی جوړ شو لیدلین دی خپل ذلت هغه وخت استا پختو غیرت چرته لاړ شي تا سره خو په کلی کې څوک خبره نشي کولای څوک خبره در سره کوي ډاس پی اوس یو سپای ګوټي رونی وې صاحب حالدار ته خدای دې پات کله پخپو ورته پریږدي کله زم نه دا چرته کې دي قانون دی لاس کې واغس پرې دم دي چرته نو صاحب د نه د ټیزونو واری او نه د پسکو واری او ا پختو مختو د هر څه د سنبای نه وي لیدلم دا ټیم کې خپل ذلت بیا دې چې تانی ترا ولی او ولادت کې دی واچي ا در سره جوخته د غلو ټټای وي هغه ذلت خپل لیدلې بیا دې چې کچرو ته چالان کی هغه ذلت خپل لیدلې دی چې الته پزمکه د سپی غوندې ناشتي زما عزیزانو د دې ټولو ذلتونو وجه چدا د ټول قوم د خدای نه بغاوت دی چې دا قوم مالک حقیقی نه پیژني مالک حقیقی سره رابطه او تعلق نشتا نو خدای ذلیل او خوار زما واده چېونو یو سړی راته ګیلا وکړه ماته وی چې تاسو چاته هم نه مال پمام د پلار حق دی ما چېرې د چا د واده ورږي خوړی ویل نه نو مال پما دې سموټ خرڅ کړو زرک ما ته چې څوک د واده وي دا غدیم خدای سټاو بس د په عمر کې تلې نه ما کار مې څه دی غریب سړی کار مې څه دی د پیغمبر سنت مونږ پریخي دي مونږ تبایو ټول مليانو پریخي پیرانو پریخي میاګانو پریخي عوامو پریخي خواصو پریخي د پیغمبر سنت نو خدای مونږه پریخي یې کنه کته د پیغمبر سنت ته نږدې رااله ته د ځان تماشا کوا اس تکلیف بدر دیس په زندګۍ کې مې د کارډ نوم بدی شي کارډ کلور می واده دا او کزامن می واده کړی دي څوک بدا ثابت نه کی چې ما کارډ الګا زما د زوی واده کراله بیا وې جی کارډ مان نشته نه چرانش کارډ نشته دا زما خپل کارډ نه خراب ده
کار دې صاحب چشمه نه دا چشم بدر تا غړو په خیر براغله متمنی شرکت پلانی خان او پلانی خان او پلانی خان او دا مور پرکټی ټول را په قطار کړي پکې سه پلانی خان په دغه خوشاله دا خلق دی دا بنی آدم او زه په دې خوشاله کې مې ته زمانم په کاټ کې ویل کې چې متمنی شرکت بجلیګر مولا دی خدای کور را ما څه دلته ورته یو واده هغه پکې زمونږه دکان نامه ورکړو خلک بدل تراتل هغه دلې خو څه نشته کو به مو بس کې واده مخ کې دی دا هغه بهوده قوم دا د مغه قوم نسل نه دی چې کوم قوم به د خپل لاس بوت جوړ کو خدای به ورته وی به کنه ها خپل لاس به بوت جوړ کو ول به دا زما خدای یو سړي خپل